نننی ویلاګ په دې حواله دی چې د پاکستان او افغانستان له دواړو خواونه د امن بیان راځي، له دواړو خواونه د امن د لیوالتیا بیانونه راځي. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پښتونخوا له اعلی وزیر سره همزما په مرکه کې زمونږ د اعلی وزیر د صوبې چې دی نو هغه دا خبره وکړله چې مونږ به زوبا افغانستان ته د خیبر پښتونخوا یا چې کوم پښتانو سیاسیان دي، پښتانو چې کوم علماء کرام دي، پښتانو چې کوم استادان دي، پښتانو چې کوم لیکوالان دي، شاعران دي، ادیبان دي، یو جرګه به ځو افغانستان ته به ځو، افغانستان کې به مونږ هغې ته غوږ ږدو، هغې به مونږ ته غوږ دي او هغه وایي چې د دې په نتیجه کې به مونږ خیبر پښتونخوا ته یا خپلو علاقو ته به امن راوړو. دغه د وزیر اعلی صاحب دغه خبرې تاسو صرف واورئ. له افغانستان سره پر مثبتو اړیکو د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر ټینګار. خیبر پښتونخوا چې د دې چې کوم نېشنل اکشن پلان و د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر په دغه ایالت کې امنیت او ثبات له افغانستان سره پر مثبتو اړیکو پورې تړلی بللی دی. سهیل افریدي له یو پاکستاني رسنۍ سره په خبرو کې د دې غوښتنه کړې چې د امنیتي او ډیپلوماټیکو ننګونو د سوله ییز حل لپاره د سیمه ییزو چارواکو، قومي مشرانو او د خیبر پښتونخوا د حکومت د استازو په ګډون یوه جرګه جوړه سي. هغه به لاړ شي افغانستان ته، افغانستان سره چې زموږ کم ټینشنز روان دي هغه به ورسره ډسکس کړي. نو زه په دې خبره باندې یقین لرم چې هلته موږ لاړ شو، هلته به موثره ډیبیټ کیږي، هلته نه به چې کوم دی یو موثر کن نتیجه راځي خیبر پښتونخوا ده. بیا په داسې حال کې 13 ورځ په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت په کوربتوب باندې د هغې چې کومه په 15 اګست باندې سقوط شوی و، هغې ورته د فتحې ورځ وایي چې کوم امارت اسلامي دی، نو د هغوی په سفارت په کوربتوب باندې په اسلام آباد کې دغه دستوره ترسره شوه. دغه دستورې ته د خاص کر د پاکستان سیاستمداران، ډیپلوماتان، د نورو امبیسیز یا د سفارتونو سفارتي عمله چې کومه ده نو هغه ټول دې ته راغوښتل شوي ول. تاسو که وګورئ نو په دغې کې چې کوم چا شرکت کړی دی هغه هم زیاتره پښتنې څیرې دي، د پښتنو سیاستمداران دي او په دغه کې هم یعنی سفیر صاحب محترم چې کوم د افغانستان دی نو هغه وایي چې موږ د جګړو فصل شاته پرېښودی دی او د نوي فصل آغاز مو کړی دی. یعنی د